بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د مکرم خان لوریان یو څلوره او یو مرور دی، دوه پکې مړي دي او موږ دواړه جمع دي لکه یو په ځای یو. زمونږ ورور دی، موږ د پلار مال دی او موږ پسې چې زموږ پلار مړ شو موږ پسې ماما پر کوټوالې خپلې سې راپسې وخېجولې، هغې راپسې انتقال ته ویښېجوله او اوس چې دی هغه سرباله و غار سکولی شو. اوس دې غار زلمی شو، واده یې وکړو او د چې دی د موږ سره اوس هغه خپله ځمکه موږ له نه راکوي تاسو عدالت وغیره ته تللي او عدالت موږ له راکړې ده، یو عدالت راکړ ډي سي او زموږ ډي ډي سي نه دا درخواست دی چې موږ ته په زارۍ سره وایي په مینت سره موږ غریبانان یو، موږ له ګټه په هر عدالت کې راکړې شوې ده او زموږ دا ورور زورور دی، مافیا ده، مال یې کوڅې له راولي او زموږ نارینه کور نه وي، زموږ ورور زورور دی، په هر ځای کې موږ ته ګټه ده. موږ ډي سي ته او پولیس ته هر ځای ته زموږ سوال دی چې موږ له دا خپل حق میلو شي. اوس یې پکې راته پلانټونه کړي دي، خرڅه کړې ده په مارکیټ کې او موږ غریبانان یو، ورتې ولی نه شو، دخل موږ ته نه میلاویږي، موږ ته اسم نه میلاویږي، هغه سره پیسه ده، هر چا له ډوډۍ ورڅه کوي، موږ سره پیسه نشته. بس خطرو دغه تا ډېرو خبرو کړه، دا مو وایه چې تاسو د خپل ورور نه حساب اخیستو لپاره عدالت په عدالت سره رجوع کړی، عدالت کې کیس تاسو ګټلی؟ موږ عدالت کې کیس ګټلی دی، عدالت کې هم کیس ګټلی دی، عدالت راکړی دی رالی او دغه خو اوس بس ډي سي او ویش نه پاتې یا به هغه نه پاتې نه راکوي راله نو جرګه مرګه پکې شوې تروري 3 جرګې هم لیږلي دي او کولاډر کې عبد المالک بل هم والا ګل رحیم بل هم والا عزا ماما دا ما لیږلي د کلي مشر دا ما لیږلي د وې زما خویندې نشته د موږ نه په دوکه که هر څه کړي د ځان پسې خېجوله ځمکه ځان پسې خېجولې ده او چې موږ له چا راکړې زموږ له ماما موږ له راکړې ماما زموږ جامدي یې دی لا مړ نه دی هغه ماما سوي تاسو سره ماما مې زه سره ځم لکه کمزوري زه به سره ځم ویا لازمه کا کم ځای کې څه پته موږ کولاډر کې فشار مجبور سکول سره او څومره ځمکه ده؟ 2.5 جربه نه ستا د پلار نه څونه پاتې شوې وه او ستاسو پکې څومره زما د پلار نه 2.5 جربه پاتې شوې ده او زموږ 15 کاناله ده دواړه خویندې. دا کوم ځای سره ده؟ دا فشار ماډل سکول سره او څونه ځای خرڅ کړی یا کور او کور یې بیل خرڅ کړی دی، جرب بیل خرڅ کړی، بعض یو غیر بیل خرڅ کړی دی، جرب د خرڅ کړی بار نیم کور د خرڅ کړ، کور د خرڅ کړی نیمه بار ځای خرڅ کړی، باړی خرڅ کړی د سړک خوا سره او دادا نو چې زموږ د پلار خپل 2.5 جربه ځمکه ده خو شاپه شا خرڅ کړی 2.5 جربه که زموږ 15 کاله ځمکه ده او دو سره مافیا والا ولاړ دي مافیا والا او موږ ډېر کمزور کوسي راوړي تباچو ټوپک په لاس راوړي که غږ مو دا چل به سره وکړو. تاسو ته چې عدالت کم دغه فیصله درکړه ستاسو په حق کې نو تاسو بیا پولیس ته لاړئ، هغوی ته هم د خپل عدالتي فیصله وښوله، هغوی سره کوآپریشن وکړو، مدد یې سره وکړو. پولیس ته لاړو، یو عدالت ته لاړو، هغې وی چې ستاسو هغه به پټواري لاړ شي، پټواري ته ووایي چې تاسو د خپل انتقال نه وخېجوئ ته پټواري بس غیبه کړې دی. پټواري څوک دی؟ سوجا ده، پیسې هم پکې غشي دي، بیا وایي چې بیا زه عمرې له یم عمرې له ځم د عمرې له تیوسو راغلي بس بیا هغه پرون هم راغلي کسان راوسي ډوډۍ وله کړي ده زموږ د الله سره شته دینګې سم چا وله ډوډۍ کړي؟ لیاقت لیاقت څوک دی؟ لیاقت زما ورور دی او د مکرم خان زوی دی ودرېدلو زموږ دا یې خواست دی چې دا ځمکه دې بنده شي، دا دې نه خرڅي، موږ ته خپل حصه میلو شي، موږ د خپل راکړي بیا چې دې پیسه کوي دې کوي او د اواز ورور زموږ سره موږ بچا بچو په ځمکه نه شو مړه کولی، موږ د خپل حصه راکړي، خپل حصه راته میلو شي، حق فیصله وکړي بله الله د اولاد دوی د حق فیصله دې وکړي او بس دغه زموږ هغه خواست دی او د سره مافیا ولاړ دي، بس د مافیا له سره موږ د غر نه شو والی، د سره ما لیاقت سره مافیا ولاړ دي. ستاسو ځمکه خو هغه به پراپرټي ډیلر اوس خرڅه کړې ده، تاسو وایئ که نه؟ خرڅه کړې ده، ټولې پیسې یې ټولې پیسې ټولې یې 1 کروړ یې غشتي دي، هغه دنه یو بله غشتي نو دا ځمکه خو به هغه په مزه مزه خرڅوي، نو ستاسو بیا کومه لارې اخري نو جج ورته وایي چې نه به یې خرڅوي نه به ورځي زموږ دا لاره چې بس موږ د بعد الله فیصله وکړه بیا زه لاندې را سره دي ټول دي را سره الله په اسره دوی په اسره ولاړ نو خو زموږ هېڅ سره هغه نشته زموږ وسته خلکو ویو دوی را سره بس خپل هغه وکړي امداد را سره وکړه دوی په امداد ورغه بیا کړه دا موږ پلار د موږ بچا بچو موږ سره دوی امداد وکړي. دا ستاسو ما چې کاغذونه پراته دي دا د عدالت کاغذ دا د عدالت کاغذ دا د کیمرې ته خیر ده.
دا د عدالت دا کار دا ګټلې شوې دا هر څه پیښې دي شته او دې د پاسه خلک دخل دي او چې موږ وکړو د کسي دغسې بدماشان ته ټوپک والته راوستلو والا پس کوره وته ما ته که یو بچی دی راغلی خبرې مې چاکو به هم نه درخو موږ خپل حق راغلي دي کور ته کسان درلېږي راغلي دي راره مې ورته کوڅه کولې چې دا صحیح دې بار راسي دوه ته بار نه اولم دی وایو دا خادم اولم دغه ته اولم ولاړم ته کونټه مې کې خراشه امید اوري رواره ما پس ما چرو کې اولم په خبرو کې اولم دی په کولا ډېر کې صحیح دی پرون یو بجې ډوډۍ خلک راوسی موږ پیژنو نه زمون ډیجی ته ته درخواست منزه ریوتا کو په مینت وتا کو موږ بچیو او زمين کې قتل کیږي دا زمون خاص چې د ازمه کې نه خرڅيږي چې موږ سره سوې حساب کتاب نشي موږ لار ځای کې ګټه را کړې شوی دا موږ له جج ویلي چې ور دې ته ورنشه دا جج ته غیره پاسه دا ارسه ته توکړي دي پکې سړکونه کړي دي او سړي ته مرلې خرڅ کړې ده په مارکیټ کې او پیسې اغشتي دي موږ له جرګه راولي پسنګ جرګه راولي راته وي 2 لک روپۍ مرلاله کناله نو اړو الهما او اته مرلې دې در کومه او بس من کمزور یو او زما دارو ډیر زور ور دي یو لګو یو ډیر تاسو خیر په کولاړې کې تاسو کې دا کاروبار نشته هم دغه تاسو سره ما سره جنگول هغه ما د خپل نه لکه پریکړې سره مور یو دی ما د پلان دی یو دی Thank you.